بسم الله الرحمن الرحیم. ابرار روجان یم. نن په ګودره کې ناست یم د علي خان صاحب سره چې هغه د طارق انصاف بانی رکن دی او طارق انصاف هم دو جوړه کړې وه. خو نن سبا ډېر سایډ ته دی تپوس به د علي خان صاحب نه کوو چې طارق انصاف خو تاسو جوړه کړې وه کم وخت کې چې عمران خان راغلی و سوات ته راغلی و دوی به سره 24 ګنټې شپه او ورځ به لګیا ول محنت کوي خو نن سبا ډېر شاته دی د هغوی نه به د دې وجوهات تپوس کړو. السلام علیکم. Grazie, è stato un giornale a fare molto questa foto da fare la Giovanni che ci hanno nella valle da ricchi per il mercato Giovanni non sarà così niente ma il piano che Muhammad Saputi e lo fatto si era per il mercato di Giovanni no aveva di Zamira Wan da 2010 per il Giovanni په بیا په کیسه دغه راغی چې عمران خان د لارې نه ووځي او هغه موسمي مرغۍ وې چې نن مشران دي وزیران دي ترجمانان دي چې د نورو پارکونو راوتي دي او هغه رانه په دې باندې کتلي نو موږ ځکه سرکشي وو چې موږ د کومو جدیت کړی وو او پی ټي آی جوړه کړې وه د بدلون دپاره نه هغه بدلون رانغی او موږ اکثر خلک وایي چې کوم مخکې حکومتونه دي کپیټل پارټي وه د دوی نه مخکې چې نواز شریف حکومت و هغه غلو ډېره غټه غلا یې کړې وه اوس هم خلک دغه کېږي نو ځکه د عمران خان خلک سپورټ کوي اوس هم په سوشل میډیا باندې دا څومره خلک چې دی نو هغه غله ول او د هغوی خلک چې دی نو ډېر بد وایي او د دوی ډېر ښه وایي نو دې څه وجه ده خبره داسې ده که نه چې دا به ورته موږ هغو ته ډېر غلا څه پوهېږو چې په هغه وخت کې د چینی ریټ سره د اوبو ریټ سره د دوایانو ریټ سره چې دا زمونږ عمران خان صاحب د دغه نه ښکاره کړی و موږ به هغو ته غله وویلو خو موږ به ورته غله وویلو ټیک د هغه غله دي خو دی خو سعد وکړه خو ده د هغه ټول غله ملګري دي ځان سره ترجمانان او مشران او وزیران راغلي څومره سکینډل وشو د اوبو سکینډل وشو د دوایانو سکینډل وشو د چینو سکینډل وشو د جوړو د ډیزل سکینډل وشو چا پیسې چانه نه د دې معنی دا ده چې د سکینډل وروسته څوک دي اوس هغې لپاره دا راته ووایه چې خلک خو خوشحاله دی وایي کارونه کېږي کم کارونه چې موږ وینو نو کوڅه یا چې دی نالۍ ټرانسفارمر نو آیا په دې باندې دا خلک خوشحاله دی کارونه دې ته وایي که مخکې هم څه کارونه شته چې داسې غټ غټ کارونه چې هغه وکړی شوی زمونږ د علاقې او زمونږ د خلکو فایده به وکړي که نه دغه لاره کوڅه به د مخکې نه شروع کېږي او اوس به هم هغه لاره کوڅه ورته دا لارې کوڅې خو د ډېرې پخوانه شوې دي په هر حکومت کې کېږي خبره دا ده نوجوانانو ته روزګار پکار ده څوک چې تعلیم چې نوجوانانو ته په ملک کې به روزګار ورکوي نو هغه ونه شو زما خپل ځاني د عمران خان د پالیسۍ سره په دې باندې دغه دی ځکه چې موږ دونه جدیت چې کوو د بدلون لپاره نو هغه نشته دی چې نوجوان له روزګار ورکړي داسې داسې غټ پراجیکټونه جوړ شوي چې د هغې نه روزګار یا تغذیې نوجوانان له ورکړي ټول ایجوکیټډ نوجوانان راغلي ځکه چې دا نوجوانانو په چیان نه کوي ماشومان به موږ ته ناست اوس هغه ماشاءالله تعلیمونه یې پوره کړي دي او د روزګار تعلیم دي نو دې ته سپورټ ورکول پکار مالي حالات باندې ځکه چې نوکري خو هر سړي ته نشي میلاوي ډېر کم میلاوي خو روزګار خو میلاویدی شي نو د هغې لپاره سپورټ پکار څنګه چې تاسو باني ارکان وایي دا پارټي تاسو جوړه کړې وه ستاسو سره سره داسې هر کلي کې مختلف کسان شته یا ستاسو نه وروسته راغلي یا ستاسو سره راغلي تاسو هغه خلک راغونډوئ تاسو مخکې څه سیاسي دغه کوئ که نه کوئ ډېره ضمنیت چې د صفا به موږ هم ستړي شو کله په خپل تر باندې ولاس بر دی او پاکستاني قوم هم وستړی شوی دی ځکه چې د 70 سال نه راواله دا جمهوریت کېږي او بیا د هغو سره جوړه کېږي د عمران خان په نوم باندې چې د عمران خان کوم موږ سپورټ کړی و د چا کمه وه ځکه دی یو صفا سړی و په سټارټینګ کې کلاري و د سیاستدانانو سره سیاسي کورنۍ سره تعلق نه او نه څه کې چارج نو دغه موږ ځکه سپورټ ورکوو چې زه په دې ملک کې بدلون راشي او کرپشن به ختم شي هغه کرپشن د نواز شریف د پیپل پارټۍ د دور نه زیات شوی دی کرپشن یعنی دا راته چې په کرپشن کې ملک شو نو خلک نا امیده شوي دي سیاستدانان تاسو د ګلدرې اوسېدونکي دلته اوسئ ژوند کوئ دلته کې
نو دلته خو چې کوم ایم پی ای موجوده دی نو هغه دې ځي خو القۍ دا نه ده. نو آیا په ګودره کلي کې څه کارونه کېږي که نه کېږي؟ بل ایم پی ای چې کوم د بل علاقې زموږ د دې ګودرې حلقې ایم پی ای دی نو کار کوي که نه؟ او کوم ایم پی ای چې موجوده د دې کلي دی نو هغه د بلې حلقې ایم پی ای دی. دغه وګوره دا ترقیاتي کارونه چې کېږي که نه نو که زه درته دا وایم دا خو په هر ډول کې د لارې کوڅې شوي دي په هغې باندې د پاسه کار کېږي خو کرپشن پکې زور دی بس په لنډو خبره ده ځکه چې په پنجاب کې خو دا ترقیاتي کارونه ولې نشته دی چې هلته د فنډ مسله ده او په کې پي کې کې ډېر زیات دی او دغه دی خو سبا له هغه کار بیا نه وي په تحقیق خو شته دی نه اوس چې د اعلان شوی دی د بلدیاتي الیکشن کم خلک چې شا وروسته ورښکارېدل نه هغه اوس مخکې راځي ستاسو څه مخکې خیال دی بلدیاتي الیکشن پخپله به ودرېږئ یا به د چا سپورټ کوئ؟ نو خبره دا ده چې د نومبودۍ الیکشنې دي غټ الیکشنې باندې هم دوکه کېږي په دې کې به هم دوکه کېږي جعلي الیکشن به کېږي او څه فایدې کې نشته دی بدلون دپاره خو څه نشته که نه خو بیا هغه زوړ معامله ده نو زما په خپل ځان اراده نشته او که ښه خلک را مقاومت کړي د ملک د خدمت دپاره عزیز احمد صاحب را سره دی د پی آر جي چیرمین دی هغه هم یو غیر سیاسي تنظیم لکه سوشل ورکر دی او تاسو هم یو سوشل ورک هم کوئ د خلکو سره دا کوئ د ده یو تنظیم دی پی آر جي نو تاسو د دوی سره چې دی هغه چې دی ملاتړ کوئ که نه د عزیز احمد خان د تنظیم چې ما کوم اورېدلي دي او یا اورم زما بچپن هم په دې تنظیمونو کې تېر شوی دی د قوم او د غریب خلکو د مظلومو خلکو د سپورټ دپاره تېر شوی دی انشاءالله که دی ما د شپې کار کوي نو زه به ورسره د شپې د ده په د خلکو د خدمت دپاره د ده تنظیم به سپورټ کوي هر قسم دا علي خان خلاله و چې د هغه خپل خیالاتو اظهار وکړو. خلاله چې دی هغه خپل کاروبار د دې پارټۍ لپاره چې دی ختم کړی دی دی به ټیپو کار کوو ډېر ښه په ترقۍ باندې روان و خو ده د ملک او د خلکو د خدمت لپاره خپل کاروبار هم ختم کړو. خو نن سبا هغه د دې کرپټ نظام نه د دې خلکو نه د دې پارټۍ نه ناامیده ښکاري او څه رڼا ورته نه ښکاري. بل پروګرام پورې خپل کوربه یې بل روزان ته ورکړي اجازت الله